أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وی فرشتو پاکی د تعالی را اے الله د شریک نه په علم کې نشته د علم زمونږ د پاره مگر هغه علم چې تا را کړی دی مونږ ته. یقینا ته خاص ته علم والی حکمت والی. مخکې آیات کې وفرمایل چې انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتو سوال کړو چې په ځمکه کې ته هغه څوک پیدا کړي چې هغه فساد کوي او وینې به تویوي. حال دا دی چې موږ تسبیح وایو ستا او موږ ستا پاکي بیانو، حمد بیانو. نو الله پاک ورته په جواب کې ووایي چې انی اعلم ما لا تعلمون. دې خبره زه پوه یم تاسو نه یې پوه. مستحق د خلافت څوک دی؟ نو کله چې هغو ته خبره معلومه شوه نو د خپل قصور اعتراف یې وکړو، اقرار یې وکړو چې واقعي انسان چې دی هغه ډېر د کمال دی او نقصان ورته خپل ښکاره شو. نو د الله رب العالمین پاکي بیان کړه او توبه ویسته. نو وی چې پاکی د تعالی را یا الله موږ د علم نشتی مگر هغه علم چې تا را کړی دی. ته علم والا حکمت والا تی. سبحانک دا کلمه چې دا په ابتدا د کلام کې د خپل قصور د اعتراف او اقرار د پاره ذکر کیږي. که موسی علیه السلام په سورۃ اعراف کې هغه واقعه بیان کړل نو بیا وی سبحانک تبت الیک، پاکی د تعالی رضا ته توبه وباسم. یونس علیه السلام په باره کې هم دغه کلمات ذکر کړ دي. لا اله الا انت سبحانک، نشته لایق د عبادت مگر تی، پاکی د تعالی را. توبې په افتتاح کې دا ویل کېږي. کله د تعجب لپاره هم استعمالېږي. سبحانک هذا بهتان عظیم، تعجب دی دا خو غټ بهتان لګولی تاسو عایشې رضی الله عنها باندې. نو قالوا سبحانك لا علم لنا. نو سبحانك چې کوم دی دا د دعا نه مخکې دا تسبیح او ثنا ویل دا غوره دي او سنت دي. چې سړی دعا غواړي نو د هغې نه مخکې دا سبحانك اللهم وبحمدک دغسې الفاظ د الله پاک ثنا دي بیان کړي، الله پاک حمد. بیا وروسته دعا غواړي. بیا چې دعا غواړي یو سړی نو هغه حمد به هم هغه شانتې کوي. کومه دعا چې کوم قسم دعا غواړي هغه قسم د حمد بیانوي. لکه یو سړی خپل بخښنه غواړي، مغفرت د الله نه غواړي، نو داسې به وایي ای مولا موږ ټول ګناهګار یو، ته غفار یې بخښونکی، نو خدای ما معاف کړي، ما ته معافي وکړي. که رزق غواړي نو و به وایي چې یا الله موږ ټول فقیران یو، ته غني، نو خدای ما له رزق راکړي. نو دغسې الفاظ دی وایي. نو لا علم لنا، فرشتو وی چې موږ دا علم نشته. نو کله چې فرشتي چې دی هغه په غیب باندې نه پوهېږي نو د بل چا دپاره هم علم د غیب نشته. لکه قرطبي ابن جریر چې دلته فرمایلی دی چې دوی وایي چې تنزیها لله من ان یکون احد یعلم الغیب. پاک دی الله پاک چې د هغه دپاره یو کس شریک شي په علم غیب کې چې هغه هم په غیب باندې پوهېږي. الله پاک د دې نه پاک دی. په غیب یوازې الله پاک پوهېږي، بل چاته دا علم نشته. او دا ته هم معلومه شوه د دې نه چې ادب د فرشتو، د انبیای کرامو، عالمانو، فاضلانو دا دی چې په کومه مسله باندې نه پوهېږي نو ودې وایي چې لا اعلم ولا ادري ومن العلم ما لا اعلم. امام بخاري هم دغه شانې باب تړ دی. د علم نه یو دا دی چې سړی وایي چې زه نه پوهېږم، نو ودې وایي بس اقرار دې وکړي چې زه په دې مسله باندې نه پوهېږم. نو څوک چې دا کلمه بده ګڼي سبحانک وغیره لا علم لنا دا نه وایي نو دی دا سړی بې انصافه دی، وایي دی مشري غواړي، په خبره مسله باندې پوه نه دی او هسې خبرې کوي. نو فرشتو او د شیطان جو دغه فرق وکړه. فرشتو لا علم لنا زمونږ دپاره علم نشته، عجزه اظهار یې وکړو، دا د کمال خبره وه.
د توبې حقیقت هم دغه دی چې خپل قصور اعتراف وکړي ما کې دا کمی دی. او شیطان په خدای باندې اعتراض وکړ، قال فبما اغویتني، یا الله په سبب د هغه چې تا زه ګمراه کړی یم. کار دا چې توبه ویستلی وي هغه وایي تا زه ګمراه کړی یم. نو دا د فرشتو او د شیطان چې کوم دی فرق دی. نو علمتنا، تا موږ له علم راکړی دی. لا علم لنا الا ما علمتنا، موږ سره علم نشته مګر هغه علم چې تا راکړی دی. نو دا خبره غلطه ده چې ابلیس د دې فرشتو استاد و. بعضو دا ویل دي چې ابلیس چې کوم دی هغه د دوه استاد و د فرشتو، هغه به ورته علم زده کوم. دا قرآن او حدیثونو دا معلومیږي چې د ټولو فرشتو هغه استاد چې و جبرئیل السلام و. الله پاک نه به خبرې زده کولې راوړي به او فرشتو ته بیانولې، نو ابلیس نه و. او دا معلومه شوه چې ملائکو سره صرف دومره علم و څومره چې الله پاک ورکړی و. نو نیکانو بندګانو انبیا کرامو صالحینو سره دومره علم چې الله پاک ورکړی. علم غیب کلی دا د الله پاک خاصه ده، د الله نه علاوه بل څوک هېڅوک داسې نشته چې هغه په علم غیب کلي باندې پوه شي، په هر شي باندې پوهېږي، په هر څه نه پوهېږي. نو بغیر د علم نه چې کوم دی هغه جواب ورکول نه دي پکار. زه یو خپل اقرار وکړو فرشتو چې موږ سره علم نشته، خبره ختمه شوه. لا ادري نه محمود لا علم، په هغه علم چې تا راته کړی. یو عالم په منبر باندې ناست و، نو چاته د مسلې تپوس وکړو، نو هغه ورته وویل چې زما ته خو په دې کې علم نشته. هغه سړي ورته وویل چې علم درته نه و نو بره منبر ته ولې ختلی؟ هغه وایي دا خو دغه لږ علم نتیجه ده چې په دې منبر ناست یم. که د جهالت نه مې کار اخیستی وی نو اسمان ته به رسېدلی یم. عثمان رضی الله عنه چې کوم دی هغه د طریقه دا وه د نبي علیه السلام به بره په آخري د دې منبر په آخري پوړۍ به کېناسته. بیا چې هغه وفات شو ابوبکر صدیق رضی الله عنه به خطبه ورکوله نو د دویمې ته راوشو. بیا چې هغه وفات شو نو عمر رضی الله عنه بیا د درېیمې ته کته راکوشو، دلته به کېناسته ادب د وجې نه. نو عثمان رضی الله عنه چې خلیفه شو نو هغه بیا بره وخوت، هغه درېیمې پوړۍ ته هلته کېناستو. خلکو په اعتراض وکړو چې هغه نور کسان په کته را روان وو، ته بره وختې. هغوی شکر نه وباسه که دغه سلسله جاري وی د دې کسانو په کته تلې نو بیا به دا خطیب چې و دا امام ده به کته د کوی نه تاسو ته خطبه وي یو په کته روان و نو شکر نه وباسه. نو هغه ملا نصرالدین ټوخي وکړه، هغه له شا دغه خط راوړلو، خط چاته په بله ژبه ولکه موږ د چې څوک ته چیني ژبه یې که نه چاینا یا هندي، نو په هغې خو موږ نه پوهېږو ګوره. نو دغسې یو خط یې ورلاړو دا پړاو کړه. نو هغه وی په دې خو زه نه پوهېږم، څه وایي کتل ورته خو نه پوهېږم پرې. هغه وی چې نه پوهېږي نو دا دومره پک دی ولې وهل دی. هغه چې ولګېدو دا پټکی راوغځ هغه ته په سر کوي، که په پک باندې پړاول شي ته یې پړاو کوي. ما ته خو دې چل ښه نه راځي چې آسی جواب ورکوي نو خطا کېږي نه، چې علم ورته نه او آسی جواب ورکوي. نو شیخ سعدي رحمت الله علیه هغه واقعه ذکر کړی وي، یو بادشاه ته یو سړی راغی فریاد یې ورته وکړو چې سیلاب راغل دی او ما مالوچ کړی دی او هغه مالوچ یې راله ټول یوړو، اوس ما سره څه امداد وکړم. هغه وایي عجیبه سړی دی، مشوره څه نه کوي. ما سره به مشوره کړو تا چې مالوچ کرل نو وړی دی ول نه کرلی نو وړی خو ګډو او خانو به دو پوري کړه نو هغه کرلی کېږي نه، نو دا جاهل و. دغسې هغه مولا نصرالدین دغه سر خرایلو واقعه هم ده که نه، نه ته کېناسته سر راله وخوړی، هغه به لږ لږ خری و ځای به یې غوڅه و چې دا مالوچ راته وي دا به یې پرېښوده چې نیم یې ولوخوړی دی پاڅېده. هغه څه کوي بس لاړم. ولې؟ وی په دې نیم باندې تا مالوچ وکرل، په دې نیم بس ځان غنم وکرم. العلیم الحکیم، یا خدا نشته د علم زمونږ لپاره مګر هغه علم چې تا راکړ دی. یقینا ته علم والی حکمت والی. نو د العلیم والحکیم حواله یې ورکړ ده. په دې کې اشاره دې ته ده چې موږ په تا باندې اعتراض نه کوو، علم او حکمت خو د تا سره دی خدا، موږ خو نه یو خبر. بیا علم دی هغه نفسي پوهې ته وایي او حکمت چې دی دا اعلی دی د علم ده. نو حکیم هغه چاته وایي چې الذي لا اعتراض علیه، هغه ذات چې په هغه باندې اعتراض نه کېږي. یا الذي يعلم بدقائق الامور،
حکیم هغه ذات چې هغه په باریکو باندې پوهیږي، خبرو په باریکو باندې. او الذي يحكم الامور ويتقنها، حکیم هغه ذات چې هغه کار مضبوطی او کار محکم کوي. حکمت چې دی هغه مضبوط علم او کمال د علم ته بیا ویل کېږي. یو علم دی، یو مضبوط علم او کمال د علم. هغه حکیم هغه چاته ویل کېږي يفعل الافعال لغايات حمیده واسرار عجیبه، چې هغه یو کار کوي نو د بهترین مقصدونو لپاره او د عجیبه رازونو لپاره کار کوي. د اهل سنت والجماعت مذهب دا دی چې د الله پاک په هر کار کې حکمت دی. اګه د شریعت کارونه په هغې کې هم حکمت دی، لکه دا مونځ او دس روژه زکات، په دې کې حکمتونه دي. دا ولې مقرر کړ دي په دې بندګانو باندې، دا ولې فرض کړ دي، په دې کې حکمت دی. دا ځانه جدا جدا حکمت، په دې باندې مستقل کتابونه هم شته. او په تقدیر باندې د تقدیر ځانه حکمتونه دي. د کائناتو په پیدا کولو کې ځان له حکمتونه دي، رازونه دي. نو الله پاک علم والا دی او حکمت والا دی. حتی چې دا ګناهونه چې یو سړی کوي په دې کې هم حکمت دی. چې ګناه وکړي نو په دې کې هم د خدای حکمت دی. دی بیا وروسته په هغې باندې ستومانه شي، توبه وباسي، نو د هغه نیکۍ نه دا ګناه غوره دی. وایي علما وایي چې په هغه نیکۍ باندې سړی غرور وکړي، تکبر وکړي، او په دې ګناه باندې ستومانه شي، توبه وباسي، وجاړي، دا ګناه ترې غوره دی دغه نیکۍ نه. په دې کې هم حکمت دی. نو کېږي دغه انسان چې کوم دی هغه نه ګناهونه هم کېږي. نو قالو سبحانک، دو ویل چې پاکي د تا لره. فرشتو وی اے خدایا لا علم لنا، نشته د علم زموږ دپاره الا ما علمتنا، مګر هغه علم چې تا را کړی دی. انک انت العلیم الحکیم، یقینا ته علم والا حکمت والا. ربنا ظلمنا انفسنا